بیا به که خیر زه اوړم یو حصه چې کوم دا مونږ کراس که منځ کې دغه شګه ده د سیند په منځ کې چې کومه شګه را جمع شوې ده تاسو ته ښکاري زه ما کوشش کوم چې دغه اوبو نه م زه واوړم او ډېرې کافي یخې دي لږې نه دومره یخې دي لکه واوره مهرباني مهرباني کامران خان مهرباني راغلی یو بس یو چوټي نیمه میلاو شي کله کله چکر ته راځو دې څه دا چې لږ دماغ فریش شي او ملګرو سره ستړي مشي خو ارامشي مو شي پکې کاتم پکې وشي ښه جي دغه پورې غاړه مونږ اوړو لګیا لا د سیند څه ده دا چې دا تاسو ته پته وي ونې بوټي به مو ګورو او چېرته به نور ته کینو د خیره او خوراک څښاک به مو کوو دا د سیند هغه کندې دي چې خلک وایي نه وي چې یاره وي دا ځای ډوب دی وي خیال کوئ نو اوس خو چونکې سیند اوچ دی په دې وجه باندې هر څه پکې ښه صفا معلومیږي ها دا اوس ځي مونږ بل ځای ته راوړو او هغه اړخ وښیې کامران خان مونږ هغه اړخ نه دې غاړه راوړو سیند دا د اوبو حصه ده ځو مخکې ځو او د چغرمټۍ ټول کلی تاسو ته ښیو چې دا څومره ښکلی دی څومره سرسبزه دی دغې غاړه چې کوم دی نو چونکې د سیند غاړه ده نو پکې دغه پلسټکي کاغذونه هم تاسو ته ښکاري هغې وجه دا چې کله اوبه زیاتې شي نو اوبو رفتار دې غاړه ډېر وي په دې وجه باندې دغه ځای چې کوم دی نو دا لږ شاړ دی تاسو ته به ښکاري پکې دغه اوږد درب پکې ولاړ دی شګې هم پکې شته دی او زمونږ نور ملګري مخکې روان دي واه 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 کامران خان د کباب واټر هم ورکو او فضل مولا په خوراک کې د څه څه اهتمام شوی وروره فضل مولا خان ها فضل مولا خان ښه کامران خان راته وایي چکن بریاني مطلب روجي دی او پکې چرګوټی دی آفرین داسې پښتو کې راته وایه صبر وکړه که فضل مولا خان ته هم راځم سلاد پکې شته سلاد مولی ځکه چې زه راتلم نو چغرمټۍ روډ باندې ګڼ شمېر ځایونو کې ما داسې زمینداران وکته چې هغې مولی د مولو سټالونه یې لګولي نو کامران خان فضل مولا خان نور پکې څه دي یاره بس کامران صاحب زه مولی پکې ښه مولی لږ تازه دي هم د دغې دی بلکې هم د دې کلي د خپل فصل دی د خپلو پټو فصل دی نو زه او ارشد خان هم چې کوم دی لګیا دی دغه چټایي خوراکه د خیره اخوا نور ملګري راغلي ایم څه کبان مبان نیسي کبان پکې شکه نشته اوبو کې دغه وګورئ دغه ایریا لږه شانتې شاړه غونده کې ده که نه څنګه ما تاسو وویلو چې هلته کې د اوبو رفتار زیات وي کله چې اوبه زیاتې شي یا سیلاب راځي او دا پورې غاړه چې کوم د امام شاه دا ستاسو غاړه ده که نه وختي چې مونږ ذکر کولو چې تاسو څنګه وراوړئ